الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا هر کله چراغي حق زمونږ د طرفنا قالوا نويدي لولا اوتي مثل ما اوتي موسى ولې داسې کلام نازل نشو په منګ باندې لکه څنګه چې موسی علیه السلام ته یک مشت راغلی و اولم یکفروا بما اوتي موسى من قبل ولې دوی د موسی علیه السلام په کلام باندې انکار نو کړی مخکې قالو دی یهودیانو ویلیو سحران تظاهرا دا خو جادو د ښکارا وقالوا او ویلیو انا بكل کافرون منګ په دې ټول باندې انکاریان یو قل حضور وتوایا فاتوا بكتاب من عند الله روړې یو چټې د الله د طرفنا هو اهدا منهما چې هغه زیاته لار ښوونکي د دې قرآن نه اتبعوه زه به تابع شمه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې فإن لم يستجيبوا لك پس کدی ستا سوال قبول نکو کدی ستا خبر اون منلا فعلم نپویشا انما يتبعون احواءهم دی صرف د خپل خواهشات او تابع دي ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله او سوق زیات گمراه دي د هغه کس نه چې د خپل خواهشات او تابعداري کوي فزيد سم لاري نه چې الله خولي ان الله بشک الله لا يهدي القوم الظالمين لار نسمي قوم د ظالمانو ته الله باګوي پیغمبر علیه السلام لکه څنګه چې فرعونیانو ته موسی علیه السلام راغی او موسی علیه السلام ورته حق راوړو حق خبره راوړه حق ثبوت او حق دلیل راوړو او د هغه وخت مناسبت سره چې کوم معجزه رااله هغه دی اومنله چې واقعي دا معجزه ده جادو نه دی بیا هم هغې د موسی علیه السلام نه انکار او موسی علیه السلام یې ونه صرف د خپل انا په وجه د خپل ضد په وجه دغه شانتي مثال د مشرکین مکه دی الله پاک وایي فلما جاءهم الحق من عندنا هر کله چې دوی ته حق راغی زمونږ د طرف نه چې هغه حق قرآن دی هغه حق هغه کتاب الله دی هغه وحی ده او هغه ستا 40 ساله مخکنی زندگی ده چې په دې کې او په هغې کې څومره غټ فرق دی نو دی وی لولا اوتیا مثل ما اوتي موسی ولې موږ ته داسې کتاب رانغی لکه موسی علیه السلام چې راوړی بس موسی علیه السلام په یو ځای باندې تورات او یا تختې راوړي او ټول احکامات پکې درجو او الله در دې څه ضرورت دی چې هغې په 30 کاله کې او په 21 کاله کې رالیږي دا خو جوړ شوی کلام دی په دې وجه پې دا دومره موده ولګېده دا که د موسی علیه السلام په شان موږ ته راغلی موږ به منلې وه چې دا قرآن د الله د طرف نه دی الله وایي قالوا سحران تظاهره حضور دې ته ووایه اولم یکفروا بما اوتي موسی من قبل ولې د موسی علیه السلام په کلام باندې تاسو انکار نه وکړئ په موسی علیه السلام تاسو د کوم ایمان راوړو هغه دله په یو ځای باندې کتاب راوړو په یو ځای باندې او یا تختې راړي د خو تاسو خو په یقین ونه کو چې تاسو نن دا خبره کوئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په یو ځای راغلی مونږ به یقین کوو دا خو صرف هغه حیله بانه ده قالو ای یهودیانو تاسو خو وایي سحران تظاهره دا خو ګوره ښکاره جادو دی موسی علیه السلام ته تاسو ووایي چې دا خو ښکاره جادو دی ستا دا کلام او دا ته چې کومې خبرې کې او فرعون ورته ووایي زما نه علاوه چې دا ته خدای منې دا خو ما ته سحر ښکاري چې ستا نظر بندي شوې ده وقالو او اویل دی یهودیانو انا بكل کافرون منګ په دې ټولو انکاریانو نه معجزې منو او نه کلام منو او نن دا د مدینې یهودیان لګي نو دی د مکې هغه مشرکانو ته دا چل ښیي چې دا کلام چې دی دا هغه کلام نه دی د کم کلام چې موږ ته په تورات کې خوشخبری راکړی شوی وي قل حضور ورته وایي صحیح ده چې تاسو وایې که نه ټیک ده زما د طرف نه چلنج دی فاتو بکتاب من عند الله تاسو یو کتاب راوړئ د الله د طرف نه تاسو خپل جوړ کړئ چې تاسو 21 کاله کې دا د ځان نه جوړ کړی دی او دا د زده کړی دی او ترجمه کړی دی او موږ ته یې راوړی دی تاسو نه ران شئ او تاسو راوړئ هو اهدا منهما
چې هغه زیات حق د دې دواړو نه، د کومو دواړو نه؟ د موسی علیه السلام د کلام نه او د قرآن نه، چې د دې نه زیات حق په هغې کې هغه زیاته لار ښیي، نو اتبعه، زه به هم تابعداري وکړم. تاسو زما کلام نه منئ، زه به ستاسو کلام هم منم. خو دران شی جوړ کړئ، ان کنتم صادقین، که رښتوني یې. فإن لم يستجیبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. نو حضور که دی ستا د خبرې جواب در نه کو، دی ستا خبره ونه منله، نو په دې خبره باندې پوه شه چې دی صرف د خپلو خواهشاتو تابع دي. هغه خلک چې هغه د خواهشاتو تابعداري نه کوي، نو هغه خلک هغې ته د انو بانو ضرورت نه. هغه خلک چې هغې له الله پاک پوهې د زړه ورکړي، بصیرت یې وله ورکړي، نو هغې ته بیا ضرورت نه پاتې کېږي د دې خبرو. چې یاره هغې سره د چې کوم دی نو طاقت راشي، او هغې سره د قوت راشي، او هغې سره د اختیار راشي، او هغې سره د په اختیاراتو کې سمجوته وشي چې څه د دې ومني او څه د هغې ومني. نه، هغې بیا د الله پاک او د للهیت په جذبه باندې هر یو کار کوي. د شهاب الدین غوري رحمت الله علیه هغه چې کوم دی نو یو ډېر لوی ولی الله تېر شوی دی بادشاه، دا په باره کې یو وړه غونته کې خبره چې هغه په انډیا باندې هغه ډېرې حملې کړې وې، خو هره پیره به ناکامه کېدو. یو پیره د شپې خوب ولیدو او یو ملنګ ټایپ کس دی، هغه ورته وایي په هندوستان حمله وکړه، دې به کامیاب شي، بس حمله وکړه. هغه چې راویښ شو، خپل خوب یې د هغه وخت عالمانو ته ووایي، هغوی ورته وایي دا خو د ښکاره خبره کوي، نو په دې کې څه دي چې تا خوب لیدلی دی او داسې سړی دی چې هغه د شکل نه تا ته ښه سړی ښکاري، بس هغه تیاري شروع کړه، بس د خوب په بنیاد ورځي داسې خلک وو. هغه وایي دا بشارت دی، بس ټیک ده حمله کومه. مختصر دا هغه راغی په انډیا باندې حمله وکړه، ولاړ دی د خپل فوج اندازه لي چېرې کم کم ځای باندې مسله ده او کم کم ځای کې زور سیوا دی. و چې کم ځای کې هغه ته چوکۍ سختېږي، هندوان په زور کې کېږي، هغه ځای کې یو سړی دی او ورسره 40 کسان باډي ګارډ دي، بس هغه وله مخې ته ورځي او سړي تمبئ. دی وایي چې دا خو زما د فوج کسان هم نه دي، زما د فوج وردیه هم نه ده، زما پیژنګلو هم نه دي، دا لا کوم کسان دي. لیکن صرف مسله ورته دا ده چې د هغه مخ نه ویني، خو بس د لرې نه هغه ویني چې بس ورځي پې 40 کسان دي ورسره او هغه یو کس دی. آخر دا چې د اریان دریان د فتح کو چې کوم هندوستان کوم علاقه باندې دا حمله کړې، هغه فتح کړه. تاریخ رالی وایي شاهي محل ته راغی، هندوان چې کوم دی نه ګرفتار شو، چا شکست وخوړ، د شاهي محل ته راغی، چې څنګه خپه کېښوده نو ورپسې بانګ شروع شو، نو یریان شو، را واپس شو چې دا خو دارالحرب دی، دا خو د غیر مسلمو ملک دی، ما اوس قبضه کو او بانګ پکې ویلي کېږي. دا بانګ دلته کې څوک وایي؟ بس وی فوجانو ته وی چې راځئ چې لاول نه مونځ وکړو، د مازدیګر ټایم ووایي، بیا به پس د هغې نه چې کوم دی نو معلومات کوو چېرې دا څنګه چل دی دلته کې، چې زما نه مخکې دلته کې څوک را رسېدلي دي چې هغه دلته کې باقاعده بانګ هم وایي. بانګ خو په غیر مسلمه ملک کې بانګ ویل ډېر ګران کار دی، او په لوډ سپیکر باندې داسې چې ټول خلک یې اوري، لوډ سپیکر یې خو نه وي، خو داسې بانګ وایي چې ټول یې اوري، کلم کله بانګ وایي. وی د خلکو نه یې تپوس وکړو چېرې دا جومات کم ځای کې دی او دا بانګ د کم ځای نه راځي. هغوی ورته وایي چې دا دلته کې یو ډېر لوی ولی الله دی، هغه چې کوم دی نو هغه هندوان هغه ته نه ټینګېږي، بس هغه کلم کله دا چیلنج ورکوي او هغه له څوک مخې له نه راځي. وی دې لړ نو خو چې سلام یې جار باسو او هغه مخ را وګرځو، نو چې ده داسې وکته نو وي اکه سړی و چې ده په خوب کې لیدلی، هغه امام چې کوم و هغه هم اکه سړی و چې ده په خوب کې لیدلی و چې بھائی زما نه مخکې چې کوم ځای سخت دي هغه ورځي، او چې کله جنگ ختم شو بس ما زه سړي پسې روان شوم، سړی زما نه غیب شو، مې نه لیدو، نه مې ورسره هغه 40 نه ولیدو.
وایي چې ده ورته مخکې نه وي، ده وایي چې دا خو اکه کس دی، بس وي رامنډې کړه ورپسې. هغه معین الدین چشتي اجمیري رحمت الله تعالی چې هغه په هغه خپل روحاني زور باندې هغه د مخکې نه چې کوم دی نو لکه هغه دومره حد ته رسېدلی و چې ده ته په خوب کې هغه ووایي چې د بایي راشه حمله وکړه او بیا هغه چې کوم دی نو باقاعده جنګېده او هغه دا منځونه چې دي دا به هغه کول او بانګونه به هغه وي د مخکې نه هغه دوره شروع کړي چې تاریخ رالي چې د هغه په لاس باندې لکه هندوان هغه مسلمانان شو. نو په څه باندې د څه په بنیاد باندې خبره مې تاسو ته په څه کې کوله چې تابعداري چې څوک د الله وکړي نو د الله طاقت او د الله قوت خو د الله طاقت دی نو هغه خپل بندګان یو ځای کې عزت یې نه ورکوي. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام خو ومن اضل فمن اتبع هواه بغیر هدى من الله چې څوک الله بېلاري کي دغه خو په لار کړي چې څوک بېلاري کي نو څوک دی چې هغه په سمه لار کي او بېلاري کېږي به څوک ممن اتبع هواه چې د خپلو خواهشاتو تابع شي چې ځان له انۍ باندې لټوي په هر یو کار کې انۍ باندې لټوي هغه نه دین پیژني نه ایمان پیژني نه مسلمان پیژني او نه اسلام پیژني هغه صرف خپل مفادات پیژني هغه هر ځای کې د ځان دپاره هیلې باندې لټوي هغه یو ورور مسلمان ته نقصان رسوي هغه خپل کور کې نقصان کوي لیکن هغه خپلې انا په مخ اخیستی حالانکه ځان سره یې وړي نه شي او دا پې څوک کوي دا پې شیطان کوي. امام غزالي سے خپل کتاب کې لیکي وایي یو صحابي و د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو د هغه نه مونځ قضا شو نو هغه به هغه یو مونځ پسې ټوله ورځ وجړل د امامتۍ مونځ ته وشه ځان له یې وکړو او ټوله ورځ یې وجړل چېرې زما نه دا دومره ثوابونه خطا شو دا دومره کار زما نه خراب شو. نو چې د بل مونځ ټیم شو نو یو کس راغی نو ویې ډکو یې ورته یې ویې چې ټیم ته ګوره د مونځ جمع ودرېدو واله ده هغه ورته ویې چې ستا ډېره شکریه خو ته څوک یې چې ته ما سره دومره ښه کې چې ته راغلې او زه دې راپاسولم بیا ورته ویې چې زه ابلیس یم نو هغه ورته چې ته ابلیس یې نو ستا څه کار و په دې کې چې تا زه راپاسولم وی هغه ورته ویې چې تا په هغه یو پسې دومره وجړل چې د هغې ثواب د دې نه سیوا دی نو د جمع د مونځو که ثواب خو به دې کم وشي د هغې نه که نه تا ورپسې دومره ارمان وکړو ما له دې کار خراب کړو ما خو وایي چې ستا نه چې کوم ځای زه ګناه وکړم نو تا دومره وجړل تا هغه ثواب نور سیوا کړو نو د هغه څه کار دی د هغه صرف دا کار دی چې یاره انسان هغه دوکه کړي انسان په هر ځای کې خراب کړي مسلمان خراب کړي نور انسانان خو هغه چې کوم غیر مسلمه ده خو هغه کې به هغه نور څه خراب کړي خو چې مسلمان خراب کړي لیکن مسلمان چې کوم دی هغه صرف او صرف هغه په هغه نارو پسې په هغه چغو پسې ځي او مثال یې چې کوم دی نه د هغه شاعر دی وایي هغه شاعر د بادشاه دربار ته لاړو نو د بادشاه یې ډېره مدحه وکړه نو خو چا به شعر وی بادشاه به وایي چې د ده لپاره دوره درهمو اعلان کوم خو چې شعر به وي بیا د دوره درهمو اعلان کوم سړی وی ډېر خوشحاله راغی وی ښځې ته یې وی چې بس زندګي بدله شوه بس بادشاه دوره انعامونه اعلان کړی دی نه چې بس باندې هغه اشعار ښه لګېدلي وی داسې هفته لس ورځې پس وی دربار ته لاړې چې باچا صاحب ما دغه شانته چې کوم دی نو ستاسو په باره کې قصیده ویلې وه تاسو اعلان کړی و بادشاه ورته وخندل چې تا زه خوشحاله کړم او ما ته خوشحاله کړې مثال یې چې کوم دی نو د اوټونو والا دی بس چې کوم دی نو تا هغه پسې پرچي پول کړه او هغه تا ته وایي سړک بدله جوړ کړم نوکري بدله درکړم او دا بدله وکړم او دا بدله وکړم او بدله وي بس تا ما د څه راکړي دي سړي خو یو کاغذ و تا زه په هغې خوشحاله کړم او ما راته اعلان وکړو بس وزیر اعلانات و لکه د امیر مقام په شانتې هغه ورته وایي چې وروره به دا خو د خوشحالۍ خبره وه تا زه خوشحاله کړم او ما ته خوشحاله کړې بس دغه کافي خبره وه نو موږ چې کوم دی نو صرف په هغه خوشحالو پسې ځو خو د هغې هغه نتیجه موږ ته نه میلاویږي ولې حقیقت کې زمونږ د زړه نه موږ هغه عمل نه کوو زمونږ پکې صرف او صرف ټایم پاسي د الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله څوک د زیات بېلارې د هغه کس نه چې د خپلو خواهشاتو تابع شي په هغې باندې دلیل ثبوت هېڅ هم نه غواړي ان الله لا یهدي القوم الظالمین الله لار نه سموي قوم د ظالمانو ته چې هغوی صرف او صرف
په یو سراب پسې رواني، په یو دوکه پسې رواني، په چغو سورو پسې رواني، هغوی حقیقت ته نه راځي چې حقیقت آخرت دی، د آخرت دپاره تیاري ني. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما جاءهم الحق من عندنا، پس هر کله چې دي ته راغی حق زمونږ د طرف نه، دې مشرکانو ته او یهودیانو ته، قالو دی وی لولا اوتیه مثل ما اوتیه موسی، مونږ ته ولې یکمش کتاب رانغی لکه څنګه چې موسی علیه السلام ته راغلی و. اولم یکفروا بما اوتیه موسی من قبل، ولې دی په هغه کتاب کفر نه و کړی چې مونږ موسی علیه السلام ته مخکې ورکړی و. قالو دی خو ویلي و سحران تظاهرا، دا ښکاره جادو دي. وقالو انا بكل کافرون، او دا یې ویلو چې موږ په هر یو باندې کفر کوو. قل حضور ورته ووایه فاتو بکتاب من عند الله، څه ثبوت د الله له طرف نه راوړی، هو اهدا منهما، چې هغه زیات لارښوونکي. اتبعوه، زبم تابع شما، ان کنتم صادقین که رښتوني یې. فان لم یستجیبوا لک، که ستا خبره ونه منله نو فاعلم پوه شه انما یتبعون اهواءهم، دی د خواهشاتو تابع دي. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، او څوک دې زیات ګمراه د هغه کس نه چې د خپلو خواهشاتو تابع شو بغیر د الله د هدایت نه، یعنې د الله د هدایت لاره یې پرېښوده. ان الله بېشکه الله لا یهدي القوم الظالمین، لار نه سموي قوم د ظالم.